بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ولي الله شاه د نوشیره نیوز نه تاسو سره نیغه مخاطب یم او څنګه چې تاسو ته پته ده په پیرزاباد فیډر باندې پرون 10 بجې بجلی تللې ده او تقریبا د 21-22 ګنټې مسلسل برابر شوی او دلته کې بالکل د کربلا سما ده ځکه چې په جوماتونو کې اوبه نشته، په کورونو کې اوبه نشته او وجه دی دا ښیي چې یاره دلته کې غلاګانې کېږي. نو دا غلاګانې چې کېږي دا هسې څوک نه کوي او بل دی چې پیرسباد فیډر چې دا پیرسباد کلی نه دی، نوی پیرسباد دی او دا تر تالاب کورونو پورې تر مصري باندې پورې دې سره دا ټوله میره ده، زړه مینه ده، دې باندې د کرش مشینان دي، په دې تولاندی ده او په دې باندې ټیوبویلې دي، دا دې خوا ټوله علاقه ده پې، نو دوی پې نوم د پیرسباد بدنام کړی دی او داسې دي چې دوی څومره عام روټین کې چې دي 1 ګنټه بجلي وي او 1 ګنټه نه وي. نو زه د ایکسین صاحب نه او د ایس ډي او صاحب نه او د سپرډنټ صاحب نه دا تپوس کوم چې آیا د غلا کېږي دا ستاسو په سلا کېږي که ستاسو بې سلا کېږي. نو که ستاسو په سلا کېږي خو تاسو دې کې شریکدار جرمدار یې او که ستاسو په سلا نه کېږي نو تاسو تنخوا اخر د څه خبرې اخلئ چې ځکه چې د یو لینډمین هم خوښني نو نه څوک کونډه لګولی شي، نه څوک میټر بندولی شي. بل په دې کې خو که تاسو وګورئ نو په سیلاب کې چې کوم یونټې فري میلاو شوي وي پیرسباد باندې سیلاب راغلی هغه خو تاسو په بل ځای خرڅ کړي، هغه یونټې تاسو په رشکې کې په کوم ځای کې چې نور راغلي تاسو په مراټي کې خرڅ کړي، په نورو ځایونو کې مو خرڅ کړي، خلکو نه به مو پیسې غشتې او هغه به یونټې به مو خرڅولې دي، هغه فري یونټې تاسو ختمې کړي. بل داسې دی چې دې کې کم خلک بیلونه ورکوي، د هغه خلکو څه ګناه ده؟ داسې خلک شته، داسې جوماتونه شته، خانقاهونه شته، مدارس شته چې هغوی اوسه پورې په سیلاب 2010 هغه بل هم هغوی جمع کړی دی. نو د هغه خلکو څه ګناه ده؟ دا خو داسې دي چې تاسو د ایکسیل صاحب نه زه دا سوال کوم چې ته خو ګوره ته ما ته دا ووایه چې د میاشتې تا سره څومره پیسې جمع کېږي او ته پیرسباد ته بجلي ته څومره ورکوې، ځکه چې الریډي ستا چې دي ته خو چې لغونتې وریځم راشي نو تاسو بجلي چوټي کوي. بل داسې دي چې ته ګوره 12 ګنټې الریډي ستا 1 ګنټه 1 ګنټې نه نو 24 ګنټې کې 12 ګنټې ستا بجلی بنده شوه، په دې کې ته کله 3 ګنټې او کله 4 ګنټې بنده کړې نو ټوټل خو ته په شواروز کې 4 یا 15 ګنټې بجلي ورکړې. د 4-5 ګنټو ته حساب وکړه چې د میاشتې ستا د هغې څومره پیسې راځي او تا ته د دې فیډر نه اخر دا خو نه چې ټولې په ټولې کونډې دي. بل داسې دي چې ګوره تاسو میټرې رابار کړي نو چې میټرې دې رابار کړي نو بیا څنګه غلاس وکړئ، بیا څنګه کونډه لګئ. بله خبره داسې ده چې ستاسو د یوه اپډې اهل کار او ستاسو په سلا باندې اوسه پورې داسې میټرې لګېدلي دي، د هغې نشاندهي شوې ده چې یاره د هغې د سره ریکارډ نشته تاسو سره، بس هغه تاسو پیسې اخیستې دي د 12,000 نه ولې 16,000 پورې ریټ او اوس هم داسې ځایونه شته چې تاسو د هغې نه 3 او 5,000 روپۍ فی کور اخلئ. دا د ثبوت خبرې دي، داسې خبره نه ده. او که ته ما ته ووایي که ته خبرې نو ولې غلې او که ناخبرې نو ولې ناخبرې، تنخوا اخر د څه خبرې مهرباني وکړه د دې خلکو په حال رحم وکړه او دا بجلی چې تا بنده کړې ده غیر معینه مدت لپاره نو دا داسې نه کېږي چې ته هلته نه بجلي بنده کړې او راشې. ګوره یو خو تا ته ما وایي چې دې کې الریډي داسې خلک شته چې بیلونه ورکوي، نو چې بیلونه ورکوي د هغوی څه ګناه ده چې ته هغوی ته هم سزا هغه هم راورکوې چې کوم جرمدار دي، غټ جرمدار اول تی. ما خو تا ته وایي چې ته چېرته د دفتر نه تا چکر نه دی والی، ستا چېرته ستا د لینډمین 24 ګنټې ډیوټي ده، ستا د سپرډنټ 24 ګنټې ډیوټي ده، ستا د ایکسین، ستا د ایس ډي او تاسو چېرته هم چکر نه دی په دې ماښام کې مو نه دی والی، په ماسخوتن کې مو نه دی والی چې کونډې څوک کوم ځای لګوي. ښه ستاسو اف آی آر اوسه پورې اوس ته په چا اف آی آر کوو که چا دله 2,000 روپۍ جیب کې واچولې نو بیا ستاسو اک اف آی آر به مو بیا کټ کړي، بیا به مو ختم کړي. مهرباني وکړه د دې خلکو په حال رحم وکړه. منتخب نمایندګانو ته هم زما دا خیال دی چې را یو ځای شئ او داسې وکړئ د دې مسلې ورسره حل روباسئ.